السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو شهنشاه فریدي یم. دا وخت زه په شنکو کاګو کې لوکا باړه ضلع خیبر کې موجوده یم. په دغه ځای کې تاسو کسو په پیله ځل باندې ډېر وخت بعد چې کوم دی په دغه غرونو کې کور سټارټ شولو چې کوم غریبه طبقه اول اب کې د کور او د روزګار مواقع ملويږي. په نن پروګرام چې کوم دی دغه سیمه په دغه کې کوم مسایل چې دي دغه ځای خلکو لا په دغه ځای کې د کومو شیانو ضرورت دی هغې حوالې سره به د دغه ځای د خلکو سره خبرې کوو. موږ سره یو ملګری موجوده دی. ملګري دلته راشه. دلته ملګري نوم یې څه؟ محمد ایاز نوم مې او کمبرخیل یو پوه شولې او ایاز بھائی د دغه ځای لکه چونکې تاسو دلته اوسېږو کم مشکلات دي تاسو لا کم تکالیف دي لکه په څه هغه باندې لکه دلته اوسېدو کې تاسو له څه تکلیف دی؟ اوبو مسله ده بس دلته خو چې زیاتر چې کوم رو اوبو مسله رو او نور به داسې دي چې د بازار لرې رای او اسپاتول مسله رو نو بس دغه مسلې لري نو راسې د کرچ پلانټس چې سټاپ شوي وو اوس دوباره بحال شول د سره الوکې له څومره فایده راسي؟ دا لا ډېره زیاته فایده ورسېدله ځکه چې یو خو پکې لیبر خلک مزدور طبقه چې کومه دغه لا به هم کې لږ هغه میلو شي پوه شولې ډیفټې شولې او د خلکو څخه په روزګار باندې شي نو دا سره والا چې مونږ داسې وي چې اوس ډېر خوښ ولو ځکه چې بس هر سړي له دا کې موقع میلويږي ډیفټې او که هغه منشیتوب وي هغه که دیاړي وي هغه لیبر له او ټرانسپورټ دا ټولو له هم کې ښه موقع میلويږي دغه پوره نو دا ډېر ښه ښکلی کور دی پوه شولې نو بس نور هسې څه هغه نشته دی. شکریه مهرباني. بل ملګري سره خبرې کوو. ملګري دلته تم راشه لږ نو ما دې څه دلته چې کوم دي دغه بل ملګري کومه خبره چې وکړه دا نه علاوه کم بنیادي مشکلات دي خلکو له؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منو ما محمد رفیق تو دلته اوکا مشکلات روخلې زیاتر مشکلات داسې چې هغه د الوکا چې کوم د غرایزه الوکارو پهاړي الوکارو دلته د اوبو ډېر سخت تکلیف دی. بل اسپاتول تکلیف دی او وسرا چې کوم د سکول تکلیف دی. نو اوس چې کوم دا کور شروع شوی په ماینونو باندې دا براته کیمرا کې بخیر د اونخل ایکسپیټری شروع ری کنه نو دا د کوم چې کوم داسې خلکو چې هغه د کور د ژوند د لوکې چې کوم دا مزدور طبقه هغه پورې کوم سوچ کړه چې یاره داسې یو کور ژوند راونکو چې مزدور طبقه هم کې خوشاله نو دا غینه کرچ مشونو ازي کړه په شنکو کاګو کې لوکا کې. صحیح. رفیق بھائی دلته لکه دا ګراوند چې مونږ کله کسو غنا په دا کې زه چې مو سوچ وکړو وختي نو مولا سلیدای شو چې خو د سپورتس د پوره یو خزوی دی په دا کې د کېل ګراوندونه جوړېدلی شي نو دغه باره کې حکومت نه څه مطالبه کوي؟ نو حکومت نه خو مونږ مطالبې ډېرې خو چې پوره کوي دلته خو چې کومه د ایریا جوړه ته به اوس کیمرا کې د کوزه ایریا چې کومه دومره ښکلې جوړه د سپورت کمپلیکس دی پوره خو چې جوړ خون شي کنه اوس دا چې کوم د کوز کرکټ ویډ کې کوي دا چې کوم د سپورت کمپلیکس پوره د ډېر بهترین زوی رہی اندغه رنګ اسپاتول دی پوره اندغه رنګ سکول دی پوره او دا لوکا چې کوم رو پهاړي لوکارو دلته خلکو لا ډېر تکلیف چې کوم مین 3 پوینټس دی هغه یو درای چې اسپاتول او سکول وسرا چې کوم دی وبه دا درې اهم پوینټونه دغه خلکو تکلیف. ما ورنګزیب رو له حکومت سره تعلق سوتم ورنځيب بھائی دلته څه مسایل دي خلکو؟ یاره که مسالونه وروسته مسالې خو دومره هم دي چې حد نه ویری دي لکه غاټه مساله دی بجلیرو د اوبورو روډ رای داسې رای کېل کود میدان نشته ګراوند نشته نو بس مسالې ښې ډېرې دي که حکومت پې غور وکړي نو کنټرول کولی شي خو چې پې غور نه کوي نو بس ښایي ته پاته رو چې حکومت تر اوسه پورې راسي هېڅ قدم نه راوچت کړی. دغه ځای خلکو له بلکې تاسو چې کوم ځوانان دي دغه ځای ولا دغه له پکور چې حکومتي چې کوم خلک دي هغه یا کوم ادارې دي هغه دا دوی راغلي وي دا یو پیغام یو میسج ورسولی مړه بس چې سوچ وکړي هر سړی خپل مفاد پوره رای کوي دغه ځای نه یو وټه اغوستی رای هم خپل مفاد رای اغوستی رای که ایم این ای رای که ایم پی ای رای که رعایت شعبې سره تړلی کاستی خو لکه مسالې زیاتې شوي یې او کنټرول کړي یې نه ري ونه مسالې کنټرول کوي که نیچرې زړه نه وي ته ودرېږي که نه کنټرول کېدل یې څه غاټه خبره نه رو. د کرچ هغه چې کوم دوباره بحال شول کور کې شروع شو دا نه لوکې له څومره فایده به ورسېږي؟ یاره رمو په نسبت سره الله فضل سره غاټه فایده ترې نه راسي لوکې له لکه د خورونو غریبانو
پام فکر وکړي مشران کم ټاکلي مشران دي دا ورته راسي یوه طریقه جوړه کړي نو هر سړي لاندې بیا پویدا رسېدلی شي. ډېره مننه شکریه قدرمنو تاسو یې مرګري خبرې ترې واورېدلې تاسو په دا ویډیو کې وکسو په دا غره کې چې کوم د ډېر وخت پاس کور سټارټ شو ویسرا په دا بل فوټیج کې د ویډیو د کیل چې کوم ځای کې کوي دا موکسو او دا مکمل لمونه وروسته چې کوم ګراوند دی دا بالکل د سپورټس ته پورا سپورټس کمپلیکس ته پورا بالکل بهترین دی د غره ډډه په دا کې په دغه ځای کې لکه څنګه د مرګري وویل چې ډېر زیات مشکلات دي پکې اوبو مساله خاص کر ځکه چې د لوکا داسې خشکه او دلته د ټیوب ویل ضرورت دی دلته دغه ځای له چې خلک مرچي نو روډ یې ډېر زیات خراب دی روډ مساله اسپتول نشته د دغه لوکې د خلکو نو د دغه خلکو د حکومت نه همدغه مطالبه وه چې کومې موږ مسایل دي چې دا حل کړلی شي. انشاءالله توقع دا ده چې حکومتي چارواکي به دا مسایلو باندې غور او فکر کوي او د دغه خلکو اواز به واوري. تر هغې دمه شهنشاه فریدي له اجازت ورکوو د الله په امان.